زمارونو یو خبره تاسو ته کومه چې دا دشمن دوه قسمه دشمن دی. یو قسم دشمن داسې وي چې هغه انسان ویني مو هغه دشمني کوي ورته بس کاری کوي، ټوپک هم ګرځوي او وسله هم ګرځوي. خو بل قسم دشمن داسې چې هغه دشمني کوي خو هغه ښکاره څوک نه ویني، هغه دشمن ټوپک نه ګرځوي. دا د ښکاره دشمن نه بنده ځان ساتلی شي، خو د دې پټ دشمن نه بنده ځان نشي ساتلی. او دا دشمنان په دې خپلو کې ډېر زیات وي. او دوی ولې دا دشمني کوي؟ دا د دې وجې نه کوي چې د دې حاجي صاحب دا جامې ولې سپینې جامې دي، د دې حاجي صاحب دا زندګي ولې د اطمینان او د آرام ده، د دې حاجي صاحب د عزت ژوند ولې تیری. بس د دې بغض حسد د وجې نه دوی بیا لاړ شي یا مثلا د چا سره د دبو کې دغه شروع کړي، هغه موږ ورته وایو یعنې چغلیانې، چې هغه چغلیانې شروع کړي او خبرې شروع کړي، او یا چېرته ګوډګرو باندې لاړ شي کوړې سحر شروع کړي، نو د کوړو د سحر په وجه باندې په هغه باندې یو لوی اثر پروزي. خو زه تاسو ته یو خبره وکړم، پریشانه کېږئ مه. دا که دومره آسان کار او د خلکو موږ په دې سحر او جادو وړلی شو، د الله د فضل انشاءالله موږ سره شته، نو موږ به اوس وختي چپه کړي وو. خو موږ د دې کلماتو او د دې قرآن او حدیث په وجه الله بچ کړي وو. چا بچ کړي وو؟ الله بچ کړي وو. او هغه داسې چې حضور مبارک موږ ته وایي تاسو سوره بقره په کور کې وایې، وایي ستاسو په کور کې به سحر جادو اثر نه کوي. سوره بقره وایې، تاسو خو هم وایې سوره بقره کور کې خامخا وایې، د دې سره به بالکل سحر او جادو انشاءالله نه راځي.